زما او د مولانا ادریس صاحب تعلق دا اوسنی نه دا ډېر زوړ دی او ډېر پخوانی دی. زه چې شیخ الحدیث صاحب د شهادت نه خبر شوم یقین وکړئ چې زه ډېر زیات پریشان شوم او ډېر خفه شوم. ما فوراً خپل تعزیتي بیان هم جاري کړ او ما خپلو متعلقینو شاګردانو ملګرو ته اطلاع هم ورکړه چې جنازې له هم ځان ورسوي او خدمت له هم ځان ورسوي او د خپل کور ورور او هغوی مې هم راولېږل او ما د دې ځای سره خپله مینه ښکاره کړه. خو بیا هم زما زړه تسلي نه کوله چې تر څو زه په خپله نه هم راغلی. تاریخ وګورئ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د بل د لاسه شهید شو، د یو معمولي سړي د لاسه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شو، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شهید شو او چې پس منظر ګوري نو هر چا ځان له د هغې مرګ روا ګڼلی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ څخه محمد ابن ابي بکر راغی او هغه ګورنر لېږه او هغه ورله خط ولیکه اذا جاءکم محمد ابن ابي بکر فقبلوه، چې محمد ابن ابي بکر راشي نو قبول یې کړئ. میانځ کې خلک راولګېدل او د هغې نه ځایونه کټ کړل او د فقبلوه نه فقتلوه یې جوړ کړ چې ویې وژنئ. د هغې نه یو فساد جوړ شو، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شو. یا د هغې هغه سبب وګرځېد یو طرف ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې اول استحکام راولو، امن راولو، ځان مضبوطو، یا به انتقاملو. بل طرف ته حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ چې فوراً انتقاملو. دواړه مجتهدین وو، دواړه پاک وو، خو هغه د شر سبب جوړ شو. میانځ کې شریان راپاڅېدل او هغوی کې یو جګړه جوړه کړه او جنګ صفین شو او بیا په هغې کې خوارج پیدا شو چې هغوی مرګ د دواړو روا وګڼو، ځکه چې هغوی وي ان الحکم الا لله. حالانکې هغې لا چې هغوی ثالثان مقرر کړل، عمرو بن العاص او ابو موسی اشعري مقرر کړ، نو هغوی کې هم کافر وی. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ لاړ او هغوی ته تقریر وکړ فبسو حکما من اهلی و حکما من اهل او دا آیاتونه وي چې دلته خو حاکم انسان ګرځولی دی. تاسو وایئ چې صرف فیصله به په قرآن و سنت وي، حاکم یې دلته انسان ګرځولی دی. مطلب یې ورته ووایي 2000 کسانو توبه ویسته، 2000 کسان داسې پاتې شو چې د حضرت علي مرګ یې هم روا وګڼه، د حضرت معاویه مرګ یې هم روا وګڼه، د عمرو بن العاص مرګ یې هم روا وګڼه. او په حضرت علي چې کله ګزار کو نو توره په زارو کې والی وه او ورسره یې ووایي چې الا ان الحکم لله لا لعلي، او په حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ګزار وکړو. کله چې د یو سړي په زړه باندې مور والی شي، هغه بیا نه عالم پېژني او نه دیندار پېژني او نه پاک پېژني او نه پلید پېژني، هغه بیا ګزار کوي. زمونږ ذمهداري به څه وي؟ زمونږ ذمهداري به دا وي چې کوم میشن موږ ته مشرانو پرېښودی نو انشاءالله هغه میشن به نه پرېږدو او موږ به د دین خدمت کوو او د ملک سره به مینه کوو، د ملک به د امن او استحکام دپاره کار کوو. کله چې د عبدالملک ابن مروان وفات کېده، زه یې ورته ولاړ دی او هغه جاړي. عبدالملک ابن مروان چې اوښ کې راغی ورته یې وکتل، وی لا تبکي بکال باکرات استزارک، جنکو غوندې جاړه ما لنګ مضبوط کته و زما نه بعد کار کې. زوی له تسلي ورکړه. زه تاسو ته هم دا وایم نن چې مولانا انیس په کوم ځای باندې دی او دی د درس و تدریس لایق دی، د ده عمر کې شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد ادریس صاحب هغه دوره قابل نه و څومره چې دی قابل دی. الحمدلله ماشاءالله. او انشاءالله دی چې محنت وکړي دی به د هغه نه هم مخکې ځي. موږ به ورسره یو، موږ به ورسره ملګرتیا کوو، موږ به دعاګانې کوو او انشاءالله موږ به دې یوازې نه پرېږدو. موږ زمونږ دا راتل دی الله یوازې د ده نه، د ده د خویندو، د ده والدې، د ده خپلوانو، د ده ترونو ماماګانو د هغوی دپاره ذریعه د یو تسلی وګرځئ او شیخ الحدیث صاحب له دې الله هغه اوچت مقامات او اوچتې درجې ورکړي. یو دعا د هغوی په حق کې وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي، الله هغه جهان ښایسته کړي، الله ورله اوچتې درجې ورکړي، د هغه پسماندګانو له الله صبر جمیل ورکړي، هغه واړه او لوی چې هغه ته به په تمه وو، هغه ته به خوشحالېدل، الله د هغوی په زړونو باندې پټی ولګوي. اللهم اغفر له وارحمه
ونور قبره ولا تعذبه واغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران وصلى الله تعالى رست الله دې د هغه حفاظت وکړي الله دې په دې ملک کې اسلامي نظام راولي الله دې د ملک نه د ظلم او د جبر د قانون او د نظام ورک کړي الله تعالی دې د دې ملک خیرخوا او مصلح بادشاه په دې ملک باندې مسلط کړي الله تعالی دې په دې ملک کې اسلامي نظام راولي علما چې شهیدان شو الله تعالی دې د هغوی د شهادت قبول کړي خصوصا نن شیخ صاحب چې شهید شوی دی الله تعالی دې هغو بچو باندې دا غم سپک کړي الله دې ورته په غم باندې الله تعالی دې دا غم دې په خوشحالۍ باندې بدل کړي په څه وخت بعد دې الله داسې خوشحالي راولي چې دا غم په هغې بدل شي طالبانو ته به هم ډېر تکلیف وي چې سبق د استاذ ټایم راشي د بخاري حدیث او استاذ ورته نه ناست دا ډېره ګرانه ده هغو ته هم ډېر تکلیف وي بس نفس عالمي په عالم زموږ زړه خفه کېږي الله تعالی د دې د وجې د نور علماو حفاظت وکړي آخره زمانه ده کوم چې په علم کې قابلي هغه عالم الله رو اوچتوي الله تعالی په موږ باندې د رحم او د کرم معامله وکړي الله تعالی زموږ باندې د رحم او د کرم معامله وکړي الله تعالی په موږ باندې د رحم او د کرم معامله وکړي وصلی الله تعالی